بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم زموږ یونټ دی هغه دی سنټنس سټرکچر. موږ به دې خبره کوو چې د سټرکچر اف د ریټن انګلیش کوم زموږ ریټن انګلیش دی د هغې سټرکچر څه دی، سنټنس سټرکچر څه دی، سمپل سنټنس څه ته وایي، کمپلیکس سنټنس کمپاوند سنټنس څه ته وایي. بیا کوم ځای څنګه دا سنټنس چې کوم دی جوړېږي، سنټنس فرګمنټس موږ ځان څنګه بچ کوو، سنټنس فرګمنټس وایي څه ته، کلاس څه ته وایي. بیا به هغه 3 ویز موږ وایو چې باید موږ انډیپنډنټ کلاس یو ځای کولی شو. 2 ویز چې په کوم باندې موږ څه کوو، کمپلیکس سنټنس جوړو. رن آوټ سنټنس څه ته وایي، کاما سپلیس سمري به بیا موږ وایي چې د ریلیټډ ګرامر رولز چې کوم دی هغې سمري ده. کمپلیکس پریپوزیشن دی، پریپوزیشن څه ته وایي، بیا کمپلیکس پریپوزیشن څه ته وایي، او سو فریکټس کمپلیکس پریپوزیشن. اوس چې کوم ټاپک دی هغه څه دی، مورفیم. مورفیم څه ته وایي، مینیمم لیکسیکل یونټس. هغه مینیمم لیکسیکل یونټس دي. لیکسیکل څه ته وایي، کله چې مونږ د ورډ د فارمیشن یا د سپیلنګ خبره کوو د مونږ څه وایي، لیکسیکل وایو. اوس هغه مینیمم یونټس هغې ته مونږ څه وایو، د لیکسیکل هغې ته مونږ مورفیم وایو. یو مورفیم دی زموږ سره سیلیبل دی. سیلیبل په مورفیم کې لږ شان د برخه دی. سیلیبل کې مونږ وایو چې سیلیبل څه دی، د پرونانسیشن سره کار ساتي، او کوم چې سیلیبل دی په هغې کې مونږ څه کوو، په مینینګ باندې د هغې په سټرکچر د ورډ په مینینګ او د سټرکچر باندې مونږ څه کوو، بحث کوو. لکه که مونږ سیلیبل وایو نو چې مونږ وایو چې بیوټیفول، نو بیوټیفول کې چې کوم دی بیوټي او فول، په دې کې 2 سیلیبل دي. خو که مونږ د مورفیم خبره کوو نو مورفیم چې کوم دی هغې کې مونږ د مینینګ او د سټرکچر خبره کوو. نو مورفیم چې کوم دی هغه د یو نه سیوا سیلیبل هم کیدی شي. که د یو نه سیوا چې کوم سیلیبل دی هغه یو مورفیم کیدی شي. مورفیم موږ دغې ته وایو. بیا ورډ دی، نو ورډ موږ څه ته وایو، مینیمم مینینګفول لیکسیکل یونټ. هغه مینینګفول یونټس په لیکسیکل. ګوره مورفیم په ورډ کې بیا دا فرق شو چې مورفیم چې کوم دی هغه به صحیح صرف لیکسیکل یونټس وایي، او ورډ چې کوم دی هغه به مینینګفول لیکسیکل یونټ دی، هغې به یو پراپر مینینګ وي، هغه موږ له مینینګ راکوي. بیا چې کوم دی فریز دی، نو فریز موږ څه ته وایو چې فریز څه دی، دا ګرامیټیکلی اینډ سیمنټیکلی انکمپلیټ. ګرامیټیکلی به دا صحیح انکمپلیټ وایي، او سیمنټیکلی به دا هم صحیح، دا به هم انکمپلیټ وي. سیمنټکس مونږ څه ته وایو چې کله مونږ څه مینینګ، سیمنټکس مونږ څه ته وایو، مینینګ ته مونږ وایو چې کله مونږ د یو سنټنس په هغې باندې مینینګ ګورو چې دا سنټنس مونږ له مینینګ راکوي که نه راکوي، دې ته مونږ څه وایو، دې ته مونږ وایو سیمنټکس. نو فریز مونږ څه ته وایو چې هغه پارټ اف د سنټنس دی، کوم به کمپوزیشن اف فریزز اینډ کلازز ناٹ سبجیکټ اینډ پریډیکیټ. په دې کې به نه خپل سبجیکټ وي او نه به پکې پریډیکیټ وي، او دا مونږ له کمپلیټ مینینګ هم نه راکوي، نه به مونږ له یو کمپلیټ سینس راکوي. لکه مونږ پریډیکیټ څه ته وایي چې یو سبجیکټ شو د ډو ور اپ ان ایکشن، او بل پریډیکیټ څه شو، د سبجیکټ نه علاوه چې څومره په سنټنس کې څه دي هغه څه شو، پریډیکیټ شو. بل به دې کې کلاس دی، نو مونږ وایو چې کلاس مونږ څه ته وایي، ګرامیټیکلی انکمپلیټ بټ سیمنټیکلی کمپلیټ. بیا په دې کې مونږ وایو چې یو زم سره څه دی، انډیپنډنټ کلاس دی، بل ډیپنډنټ کلاس دی. په دې کې مونږ وایو چې په سبجیکټ کې په یو ورډ کې چې په یو سنټنس کې چې کوم دی مونږ څه ګروپ اف ورډز هیو اټس اون سبجیکټ اینډ پریډیکیټ. په دې کې به سبجیکټ او پریډیکیټ وي، او په دې کې بیا 2 ټایپس دي، یو ډیپنډنټ کلاس دی، یو انډیپنډنټ کلاس دی. ډیپنډنټ کلاس هغه دی چې هغه څه کوي، جدا پاتې کېدی شي او هغه مونږ له یو کمپلیټ مینینګ راکولی شي. او انډیپنډنټ کلاس دا دی چې هغه څه کوي، هغه په بل کلاس باندې یا بل پریز باندې څه کوي، هغه باندې به ډیپنډنټ وي. بیا زموږ سره سنټنس دی، نو موږ وایو چې سنټنس څه شی دی، ګرامیټیکلی اینډ سیمنټیکلی کمپلیټ. دا به هم ګرامیټیکلی ټیک وي او هم به سیمنټیکلی ټیک. لکه ګرامیټیکل به څنګه ټیک، ایس وي او سبجیکټ ورب آبجیکټ، دا به پکې موجود وي. او سیمنټیکلی مطلب د مونږ مینینګ هم پوره مینینګ به راکوي، لکه آی ایم رایټینګ، آی ایم ګوینګ، شي از ګوینګ، دا وغیره دا مونږ له څه کوي، کمپلیټ مینینګ به راکوي. بیا چې امورفیم از سمالست، مورفیم دوباره پکې ډیفینیشن کوي چې هغه سمالست مینینګفول یونټ چې د ګرامر with a meaning and cannot be broken down into simpler units. دا مونږه هغه meaningful units چې smallest meaningful units دي، او دا مونږه further چې کوم دی نور smallest units ته نشو ډیوایډ کولی. زموږ سره مورفیم دی، نو مونږ څه دی چې study of morpheme is called morphology.
the study of words and their formation and spelling is called lexis. هغه موږ خبره وکړه چې lexis موږ څه ته وایي چې کله موږ د word په formation باندې او د هغې په spelling باندې خبره کوو ته موږ څه وایو lexis ورته وایو. the study of how words are organized into phrases clauses and sentences is called syntax. syntax او په semantics کې دا فرق دی په دې کې زیات اکثر خلک غلطي. نو syntax موږ څه ته وایي چې کله موږ په structure باندې خبره کوو چې مطلب دا clause شو دا phrases شو دا verb شو دا object شو. او semantics موږ چې کله موږ meaning موږ له meaning پوره meaning راکوي که نه راکوي نو هغې ته موږ څه وایو دا semantics دی. بیا زموږ سره sentence structure دی. نو sentence is commonly defined as a complete unit of thought. sentence سمپل موږ څه وایو چې complete unit of thought. موږ له یو complete sense راکوي موږ له یو complete thought راکوي دې ته موږ څه وایو sentence وایو. it consists of many words that is morpheme form words form sentence. موږ وایو چې په دې کې سره ډېر شه words وایي کوم چې مورفیم دی هغه ورډ جوړوي کوم چې ورډ دی هغه چې بیا کله کمباین شي هغه موږ سنټنس جوړوي. نارملی a sentence express a fact or opinion voice a question convey a command or describe a special characteristic of someone or something. نارمل چې کوم دی سنټنس موږ سره کوي یا یو فیکټس موږ ته ظاهروي یا یو اوپینین راکوي یا یو وایس اکټیو پیسیو یا کوېسچن موږ له راکوي کوېسچن یې راز کوي یا د یو کمانډ راکوي یو describe a special characteristic character یو سیز یا د یو سیز یو special characteristic describe کوي. that was some sort of sentence types دي. it gives with a capital letter and ends sorry دغه visible نه دی and ends with the دا visible نه دی د سلاید کې. همغه په دې کې بیا خبره وکړه چې د کلاس موږ څه دی چې هغه څه دی هغې کې خپل ورډ خپل سبجیکټ او ورب مطلب پریډیکیټ موجود دي او پریز موږ ته وایي چې پای کې نه سبجیکټ دي او نه پکې پریډیکیټ دي لکه ان دی فلور نو څه ان دی فلور کوم ځای ان دی فلور څه ان دی فلور ولې ان دی فلور دا موږ ته څه سینس نه راکوي. او شي از سلیپینګ کلاس دی نو څه دی دا انډیپینډنٹ کلاس دی په دې کې شي سبجیکټ دی او از سلیپینګ چې کوم دی پکې پریډیکیټ دی نو دا موږ یو کمپلیټ سینس راکوي. بیا موږ وایو چې هی obtain his degree نو په دې کې موږ وایو چې هی سره سبجیکټ دی obtain چې کوم دی ورب دی او object چې کوم دی هغه ډیګري ده ځکه چې کار چې کوم دی هغه څوک ډیګري چې حاصل کړې ده هی هغه حاصل کړې ده. بیا چې کوم دی ورب دی څه چلې کړی دی نو obtain حاصل کړې ده هغه موږ ته ورب موږ وایو چې هغه موږ ته څه ښایي ایکشن شو کوي سټیټ شو کوي. بل چې کوم دی object چې کوم دی کوم د ریسیور اف ان ایکشن دی ډیګري څه حاصل شوي دی نو ډیګري حاصل شوي دی هغې ته موږ object ورته وایي. subject چې کوم دی subject is the word phrase or clause that perform the action. complement موږ څه ته وایو a word that completes the sentence with verb like as am are describing the state or position of the subject. کوم چې موږ ته د position او state موږ ته شو کوي د verb هغه ته موږ څه وایو complement ورته وایو لکه as am are شو. بیا کوم دی object complement دی a word یا a phrase یا class کوم چې direct follow and describe the direct object کوم چې directly follow کوي and describe the direct object کوم چې directly follow کوي object کومي object direct object په یو sentence کې اکثر دوه object پکې نو کوم چې اولنۍ object دي کوم چې څه کوي direct د action حاصلوي هغه ته موږ direct object وایو. نو object complement به موږ هغه complement ته وایو چې هغه directly object follow کوي او direct object چې کوم دی هغه follow کوي. بیا سره سمپل سنټنس دي نو موږ وایو چې سمپل sentence زموږ سره هغه sentence دي د independent clause which give us complete sentence په دې کې به صحیح subject plus predicate پي په دې کې به صحیح subject پي predicate پي لکه so I am او sentence به صحیح I am sentence can be complete and correct with a basic independent clause made up of one subject plus its corresponding predicate. په دې کې به صحیح کم از کم یو به پکې صحیح انډیپندنٹ کلاس به پکې او په دې کې به زموږ سره صحیح او که د هغې خپل پریډیکیټ په پکې موجود وي سبجیکټ پلس پریډیکیټ. demonstrate the basic structure of a simple sentence find the noun that forms the subject and divide it from into او نو مطلب سره the man studied the man چې کوم دی سبجیکټ شو پریډیکیټ پکې studied شو a frog jump او frog چې کوم دی هغه سبجیکټ شو او predicate چې کوم دی هغه څه شو jump شو. By dividing the noun and verb we can add modifiers or to simply sentence
and still see the two basic part of the subject and the predicate. اوس مونږ دا چې کوم دی که مونږ ناون او ورب چې کوم دی هغه ډیوایډ کوو نو مونږ اډ کوو څه موډیفای سمپل سنټنس چې کوم دی بیا مونږ وایو چې د هغې بیسک پارټس او سبجیکټ پریډیکټ چې کوم دی هغه به سټیل ریمینینګ لکه دی مین سټډیډ مونږ څه وکړو دی مین سټډیډ نو دی مین چې کوم دی سبجیکټ او سټډیډ چې کوم دی هغه څه اوبجیکټ شو دی مین دی کایند مین سټډیډ هارډ اوس چې کوم دی موږ پکې څه موډیفیکیشن وکړو خو بیا چې کوم سټرکچر دی هغه هم هغسې دی لکه سبجیکټ دی او بل څه دی predicate sorry دلته کې غلط شوی دی دا سبجیکټ دواړه سبجیکټ کې دا یو چې کوم دی دا predicate دی the kind man studied hard the kind man at the library studied hard for the test on Friday pattern دی کوم چې انګلیش سنټنس هغه سره سبجیکټ ور دی سبجیکټ ور object دی سبجیکټ ور کمپلیمنٹ دی سبجیکټ ور کمپلیمنٹ object دی دا ټول نوم سره شي دا په دې کې د سټرکچر باندې موږ انګلیش سنټنس چې کوم دی جوړولی شو ایوارډ سنټنس فریګمنټ اوس کوم دی سنټنس فریګمنټ موږ څنګه ایوارډ کول شو سنټنس فریګمنټ وایي څه ده سنټنس فریګمنټ موږ وایي چې هغه انکمپلیمنٹ سنټنس sentence fragment or incomplete sentence complement sentence states complete sentence states complete thought and action both a subject and a verb expressing an action done or to that subject اوس موږ څه وایو چې کمپلیټ سنټنس موږ له کمپلیټ تاټ راکوي یا یو اکشن نه کوي دواړه د سبجیکټ او د ورب هغې موږ ته اکشن شو کوي د هغې موږ ته سټیټ شو کوي که یو کمپلیټ سنټنس وي نو هغه به ماله کمپلیټ تاټ راکوي او د سبجیکټ او د ورب چې کوم سټیټ دی او کوم اکشن دی هغه به ماته شو کوي خو پریګمنټس چې کوم دی هغه به ریډر کنفیوز کوي چې اوس ماته پکې پته نه لګي چې کم سبجیکټ دی کم اوبجیکټ دی کم ورب دی نو بیا به زه کنفیوز به یم سبجیکټ ورب آر بوث میک یور مینینګ انکمپلیټ اینډ انکلیر دواړه چې کوم دی ماته پته نه نو زه به په دواړو کې بیا څه کوم مینینګ به زما انکلیر وي زه به انکمپلیټ به یم although sentence fragment appears in creative and informal writing avoid them in academic and professional writing اوس بیا هم سنټنس فریګمنټ چې کوم دی هغه یو انفارمل رایټینګ کې موږ کولی شو خو چې کله زه اکیډمیک رایټینګ کوم یا زه پروفیشنل رایټینګ کوم نو په هغې کې به څه کوم ایوایډ کوم incomplete sentences sentence fragments what I really need incomplete thought دی what I really need مطلب ما ته څه پکار دي څه پکار دي نو مطلب ما ته څه پکار دي کله پکار دي څه پکار دي د چا نه پکار دي ما له څه سینس نه راکوي earning a passing grade on the exam دا هم انکمپلیټ تاټس دی څوک به ګریډز اخلي کم ګریډز به اخلي ولې به اخلي کله به اخلي دا هم ماله څه تاټس ته نه کوي کمپلیټ سنټنس به صحیح I really need to earn a passing grade on the exam ماله څه پکار دي چې زه په ایگزام کې پاسینګ ګریډز واخلم نو دا اوس ماله یو کمپلیټ تاټ راکوي begin with subordinating word incorrect به صحیح I need to go to the writing center because I need tips on writing an essay exam this fragment begin with subordinating word sorry the visible نه ده corrected palm say I need to go to the writing center مالا بکار دی writing center ته لاړ شم because I need tips on written on essay and exam مالا بکار دی چې زه څه وکړم writing center ته لاړ شم ځکه چې زه به په exam کې essay لیکم چې د هغې لپاره ماله څه ټپس پکار دي نو چې کوم رایټ سټرکچر دی هغه سیکنډ نمبر دی this fragment has no subject incorrect bike to campus as usual I was worried I would be late on my exam this fragment has no subject پدې کې bike to campus as usual نو پدې کې موږ ته subject پته نه لګي subject څه دی this fragment has no subject rewrite to adding a subordinating word and a noun to clarify the action نو صحیح پام څه دی I was worried that I would be late to exam if I bike to campus as usual
نو کریکټ فارم یې دغه راغی چې موږ ته به څه پته لګي دا څه پکې سبجیکټ دی، دا پکې اوبجیکټ دی، نو دا پکې پریډیکیټ دی. نو دغسې څه شو کریکټ فارم شو. this fragment lacks a verb. نو په دې اولنۍ کې چې کوم دی په دې کې زموږ سره څه دی دا د سبورډینیټینګ ورډ نه شروع شوی دی. دویم کې چې کوم دی په دې کې څه شی دی سبجیکټ پکې نشته. اوس دا یو چې کوم دی په دې کې څه دی ورب نشته لکه nervous and completely stressed out student visible throughout the hallway. نو په دې کې ورب نشته، نو په دې کې موږ ته پته نه لګي چې دی څه ویل غواړي څه چل دی. نو change the verb form from نو دا به څنګه سي nervous and completely stressed out students were visible throughout the hallway. Tips for avoiding fragments چې کله موږ د sentence fragment نه ځان بچ کړو د هغې دپاره څه ټپس دي. Be aware that fragments are harder to identify when they are close to related sentences. دا ګران هم دي آیډنټیفای کول چې دا سنټنس فریګمنټ دی ځکه چې دا زموږ سره نور ریلیټډ سنټنس سره چې کوم دی د هغې سره صحیح ریلیټډ دی کلوز سنټنس سره. check to see if a group of word is a fragment by locating the subject and verb. زه به څه ته ګورم سبجیکټ او ورب ګورم سبجیکټ او ورب په خپل ځای باندې دي که نه دي. check the group of words express in express a complete thoughts. Ask yourself, if someone walked up to me and said these words, would I be waiting for them to provide more information before responding? Correct fragments by attaching them to other sentence or by revising them to include appropriate subject and object. زه به څه کومه correct fragment چې کوم دی هغه به څه کومه چې کوم پکې زموږ سره څه دی سبجیکټ او کوم ورب دی هغه پکې آیډنټیفای کوم. مطلب سمپل موږ درې خبرې وکړې چې اولنۍ چې کوم دی سبورډینیټینګ ورډ نه شروع کړی چې I need to go to the نو اولنۍ چې کوم دی دا د سبورډینیټینګ ورډ نه شروع شوی. دویم کې چې کوم دی په دې کې موږ ته سبجیکټ نشته او دریم چې کوم دی په دې کې څه دی ورب نشته. نو موږ به د سنټنس فریګمنټ نه ځان بچ کوو. Class is a group of words in a sentence that contains both subject and predicate. A subject is a noun or pronoun that is the doer of an action in a sentence. A predicate is the part of the sentence that contain verb and other element that modify the subject. Class موږ already خبر وکړه چې کله class موږ ته group of words دی پکې موږ سه خپل subject او predicate موجود دي. subject موږ هغې ته وایي چې doer of an action دی او موږ predicate وایو د subject نه علاوه چې په word کې په sentence کې څومره څه دي هغې ته موږ predicate وایو. لکه پای کې verb هم راځي او د هغې سره سره هغه words چې کوم دغه subject modify کوي. لکه for example موږ واخلو څو Jamie loves to write short stories. نو Jamie چې کوم دی د subject شو او predicate پکې شو love to write short stories. Independent class a sentence must have a complete idea that stand alone. It contains subject and verb and is a complete idea. Independent class موږ ته چې پکې هغه complete idea خپل subject او خپل verb پکې. I forgot to buy milk while I was at the store. دې زمانه هیر شو چې ما فی اغسته کله چې په سټور کې ما green has been my favorite color since I was 7 years old. So I forget to buy milk. دا زم سره دی independent class دی پدې شو while I was at the store چې کله زه په سټور کې وم نو دا به اوسره پدې کې دا independent دا به سره سوري ډیپندنت کلاس دی. نو while I was at the store دې لپاره مال یو بل کلاس پکار دی چې هغه مینینګ پوره کړي. نو چې کله زه په سټور کې وم نو سو چې کله زه په سټور کې وم نو سو نو چې کله زه په سټور کې وم نو ما نه پی اغستل هیر شو نو دا زمانه پی اغستل هیر شو. دا په خپل سره یو انډیپندنت کلاس دی. دا په خپل دې سره سبجیکټ هم شته او ورب پکې هم شته. دا موږ یو کمپلیټ مینینګ راکړي. while I was at the store دا موږ کمپلیټ مینینګ نه راکړي. سره green has been my favorite color. green چې کوم دی زما favorite color دی دا مال یو کمپلیټ سینس راکړي مینینګ راکړي. since I was 7 year old نو تر کومه چې زه 7 year old ما کله چې 7 years وم 7 years وم نو سو سچل شوی دا موږ یو کمپلیټ مینینګ نه راکړي. ډیپندنت کلاس سره ډیپندنت کلاس هغه کلاس چې پکې څه complete sentence نه it depends on an independent class to complete its meaning. دا په dependent class باندې dependent چې کله دا څه کې موږ complete meaning کوي. this is also known as subordinating class. چې موږ subordinating class هم وایي. before left the house this morning ate breakfast.
before left the house this morning. نو دې کې څه د ډیپند کلاس دی د نن سهار د کور د وتو نه مخکې نن سهار د کور د وتو نه مخکې څه موږ له کمپلیټ مینینګ راکوي ایټ د بریکفاست وکړه نو بریکفاست وکړه دا موږ له کمپلیټ مینینګ راکوي دا سره انډیپندنت کلاس دی او ډیپندنت کلاس په دې کې څه دی before left the house this morning when I am arrived at the building کله چې زه راورسېدم د بلډینګ ته I noticed that no one was there yet. نو څه دلته کې هیڅوک هم نه و. When I was arrived at the building کله چې زه راورسېدم بلډینګ ته نو کله چې راورسېدم بلډینګ ته نو څه دا موږ کوم سنس نه راکوي notice that no one was there yet نو ما دا نوټس کړه چې دلته کې هیڅوک هم نه و نو چې کله ما دا نوټس کړه دلته هیڅوک هم داسې دی د یو انډیپندنت کلاس دی دا موږ کمپلیټ مینینګ راکوي three ways to connect independent class was three ways دي چې پای باندې موږ independent class څخه راوځي کولای شو موږ وایو چې موږ compound sentence او complex sentence موږ زم سره صحیح دوه independent class دي موږ وایو چې زم سره چې کوم compound sentence پای کې به دوه independent class دي کم به موږ سره کوي او کمپلیټ مینینګ راکوي نو اوس دغه دوه independent class موږ راوځي کوو څنګه دا موږ combine کوو څنګه combine two independent class by using a comma before coordinating conjunction د coordinating conjunction نه مخکې موږ له کامه لګول پکار دی بیا موږ څه کوو دغه دوه انډیپندنت کلاس موږ یوځای کوو د 7 coordinating conjunctions are کم coordination conjunctions څه ته وایي and but far are nor so yet دا هم سری coordinating conjunction دي conjunction څه ته وایي چې کم دوه ورډ راځي کوي coordination دا به coordination کوي Mary went to the grocery store this afternoon کامراله and څه دی coordinating conjunction دی she purchased food for tonight dinner دوه زم سره independent clauses دي دا موږ راوځي کوو دا موږ له سره کوي یو sentence راکوي موږ به څه په کامې سره په coordination conjunction سره یوځای کولی دي Tom didn't have enough time to finish his exam کامه ده بیا for this his class was only an hour long په زم سره سری semicolon دی combining two independent class by using semicolon between them simple موږ به کیسه semicolon به یوځای کوو Mary went to the grocery store this morning semicolon she purchased food for tonight's dinner simple موږ به څه وکړو semicolon به لګو two sentence ها بیا سری دوه sentence دي combine two independent class by creating two separate sentences دا غیر موږ دوه separate sentence جوړ کړو مطلب دا چې پای موږ څه وکړو full stop ولګو نو دوه دې موږ سره شي دوه separate sentence جوړ شي درې طریقې دی ولې موږ کامو لګو پلس کوارډینیشن کنجنکشن ولګو دوی موږ سیمی کولون لګو او دریم موږ به داسې سټرکچر درلو چې دا به دوه سنټنس ښکاري two ways to form complex sentence دوه هغه وې چې په هغې باندې موږ څه کوو complex sentence جوړو to connect a dependent class to the beginning of sentence just add a comma before the independent class موږ وایو چې کوم زم سره complex sentence دی په هغې به صحیح په هغې کې به زم سره one independent class وي یو یا د یو نه سیوا پکې صحیح dependent class no during this semester بیا څه کامه ده I always have several paper to write no simple during this semester د څه دی the dependent class دی او I always have several papers to write د څه دی independent class دی knowing that she didn't have time to go she kindly declined the invitation no په دې کې هم simple سره کامه لګولې ده to connect a dependent class to the end of the sentence comma just add it on after the independent class without a comma بل طریقه سره چې کله مونږه dependent class د sentence په اخره کې لګو بیا مونږ سره کو simple مونږه dependent class ولګو خو کامه پکې نه لګو لکه my mom always hangs her keys by the door when she gets home چې کله زما مور چې کوم دی هغه څه وایي چې همیشه چابي چې کوم دی هغه په دروازې سره ورسې کله چې هغه د کور وځي I always enjoy munching and popcorn while I am at the movie بس زه popcorn چې کوم دی munching هغه څه کوم انجوای کوم کله چې زه مووي ګورم نو سمپل په دې کې موږ څه لګو هېڅ هم نه لګو موږ څه وکړو انډیپندنت کلاس څه وکړو هغه په اخره کې ولګو او ډیپندنت کلاس موږ په اوله کې ولګو run on sentence in comma places run on sentence موږ څه ته وایي run on sentence can be defined it occur when a writer puts on mark of punctuation and no
coordination conjunction between independent class. Chikala zam sar sai zam sara pa yo sentence kim ngoy chinna punctuation marks in na coordination conjunction ni bin bas simple chikam de zam sar sai yo rawan sentence ye khatam garana sentence hoy the flower are beautiful de zam sara complex sentence de bai ki basai bai ki zam sara one independent class hi yo ya de una sewa ba ki sai dependent class hi. No, during this semester BsN kamada I always have several paper to write. No simple during this semester doesn't say the defendant class day. Oh, I always have several papers to write as a independent class day. Knowing that she didn't have time to go, she kindly declined the invitation. No, badikam simple say kamalagoli. They connect to connect a dependent class to the end of the sentence, comma just add it on after the independent class without a comma. बल तरीक़े से چې کله مونږه ډیفندنت کلاس د سنټنس په اخره کې لګو بیا مونږ سره کو سمپل مونږه ډیفندنت کلاس ولګو خو کامه پکې نه لګو لکه my mom always hangs her keys by the door when she gets home چې کله زما مور چې کوم دی هغه څه وایي چې همیشه چابي چې کوم دی هغه په دروازې سره ورسې کله چې هغه د کور وځي I always enjoy munching and popcorn while I am at the movie. بس زه پاپکورن چې کوم دی او منچینګ هغه څه کوم انجوای کوم کله چې زه مووي ګورم. نو سمپل په دې کې موږ څه لګو هېڅ هم نه لګو موږ څه وکړو انډیپندنت کلاس څه وکړو هغه په اخره کې ولګو او ډیپندنت کلاس موږ په اوله کې ولګو. Run on sentence in comma spaces. Run on sentence موږ څه ته وایي run on sentence can be defined it occur when a writer puts on mark of punctuation and no coordination conjunction between independent class. چې کله زم سره صحیح زم سره په یو سنټنس کې موږ وایو چې نه پنکچویشن مارکس وي نه کوارډینیشن کنجنکشن وي بس سمپل چې کوم دی زم سره صحیح یو روان سنټنس یې ختم ګرانه سنټنس وایي the flower are beautiful they brighten the room د سره incorrect ده. comma places occur when two or more independent classes are joined just a comma and no coordination conjunction. کاما سپلایسز موږ څه ته وایو چې کله زم سره دوه یا د دوه نه سیوا انډیپندنت کلاس هغه را یو ځای شي صرف کاما یا نو کوارډینیشن کنجنکشن موږ باندې څه کوو ولګو لکه فار ایگزامپل کاما سپلایسز دی فلاورز آر بیوټیفل کاما دا بیا سره دی برایټن دی روم دا زم سره دا هم انکریکټ دی فار ایگزامپل دی کریکټ الټرنیټیوز په دې کې موږ کریکټ څنګه لګولی شو دی فلاورز آر بیوټیفل یا فول سټاپ ته دی برایټن دی روم دا زم سره یو ټیک فارم دی ان سره د فلاورز آر بیوټیفل بیا سیمی کولون دی د برایټن د روم د هم موږ مخکې وویل بل چې کوم دی د فلاورز آر بیوټیفل ان دی بیا سره زما سره کومه ده ان دی برایټن د روم نو کومه ولګېده او زما سره کوارډینیشن کنجنکشن لګېده دا هم صحیح ده د فلاورز آر بیوټیفل بیکاز دی برایټن د روم موږ وی چې کوم زما سره انډیپندنت کلاس دی هغه موږ مخکې ولګو ډیپندنت کلاس موږ وروسته ولګو دا هم صحیح دی او په اولنۍ کې چې کوم دی د موږ ټو سیپریټ سنټنس ولګو. نو د رن سبجیکټ موږ سنټنس موږ څه کو بچ کو رن ان کاما سپلایسز اکرز وین مور دې کې بیا هم د خبره کړې ده سمپل په دې کې نور څه نشته په ایگزامپل سره دی واس فرست انډیپندنت کلاس دی او بیا زم سره دی سیکنډ انډیپندنت کلاس دی نو د کایند مین سټډیډ هارد کوم چې موږ مخکې خبره کړې وه نو د کایند مین سټډیډ هارد کاما په دې کې موږ یو طریقه ده سټډیډ مین سټډیډ هارد سیمی کولون یو طریقه دغه شوه the statement study hard while after is because example of subordinate conjunction no comma په دې کې زم سره بیا صحیح comma required نه او بل چې کوم سیکنډ انډیپندنت کلاس دی نو his wife read a book نو په دې کې موږ سمپل خبره به کړو چې یا په کې موږ سره comma انډیپندنت کلاس به کوله کوو یا موږ سیمی کولون ولا کوو یا موږ سو سیپریټ سنټنس summary the comma alone is not one of the correct option. The kind man studied hard, comma his wife read a book, a comma alone between یوازې comma خو نه ده موږ وایو چې comma او د هغې سره بل څه پکار دی coordination conjunction پکار دی. A comma alone between two independent classes creates an incorrect comma splices the incorrect rule دی independent class contains one subject and one predicate where X is complete third music makes my life worth living. A simple sentence is made up of only one independent class. Music makes my life
worth living. This say run-on sentence which run-on sentence is made up of two or more independent classes that are not joined correctly. Come say correctly joined nahi which or should be made into separate sentence. A run-on sentence is defined as by its grammatical structure, not its length. Manga chi dagi pa length bandam khabar na ko dagi pa grammatical structure bandam khabar ko like and currently my favorite band is in the town, they are performing now. My favorite band kam dega sare pa town ke dega was kam dega performance ke no da galat te bedig dam sari da rana sentence bedig na so comma na semicolon वगैरह से नष्टा. Correct sentence basai my favorite band is in the town. वैसे मतलब full stop they are performing now. Two separate sentence थी. बल्कि कम दे my favorite band is in the town comma da bia end the independent class they are performing now dam correct है. A comma splices means तो है कि the incorrect use of comma into join the two independent class. comma को गलत अगर सही नहीं लगा मंगो जी काम सिर्फ अलग independent class में ना वन लगाओ. I love classical music that makes me joyful. सिर्फ comma the independent class नहीं चंदा गलत है. I love classical music because it makes me feel joyful. दगा हम correct पाम दे कम चिमुंगा वी I love classical music semicolon दी it's make me joyful semicolon दी दा हम tick पाम दे. Complex preposition are phrases up to or more words which have the same function as one word preposition. Preposition mga sa tawag kam ta fa sentence की time, location, state show कही the noun या the pronoun. No mga waj lazam sara complex preposition बोसे the preposition बिया types the simple le complex de और सर phrases prepositional phrase de no kam chi complex preposition de the phrase the two या the दोन सिवा words de function बस संग chi de simple preposition function ni हम दक function बस the complex preposition by like such as along with or in account of along with दो words दी और दे कार बस संग chi de simple preposition work से दक से कार बद दी हम ही मुंग तो sentence के the noun या the pronoun the state the time the location right. Complex preposition can be divided into two groups, two word units, three word units. Two word units was a simple preposition such as apart from, also known as compound preposition. The compound preposition and three word prepositions so simple preposition plus noun plus simple preposition. That was the three word number jodi like a simple preposition so plus padaga sari noun or plus padaga say simple preposition by such as by means of no the exam sare three words di or the bulk exam sare such as apart from wordy no break by you wordy I have a simple preposition by known as phrasal preposition no they come to three word preposition they tam so phrasal preposition hota moy or preposition mo sa ha word they come to the noun ya the pronoun na makhkara shi da game relation show okay so the person here thinks that not by its own regarding something else the word preposition which means which placed before the noun or pronoun overheads or on the fence. Two words complex preposition first word second word पति किम बिया simple लगा preposition word से कम देगा ये show कर दी simple दे three word fourth word preposition दी practice से बिया